بیان شوی تکبیر تحریمه فرض ده او د هغې متعلق چې کوم مسلې ده هغه بیان شوی. عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله د لمونځ ابتدا کوله تکبیر تحریمه به ووایي نو د هغې نه وروسته به نبی علیه الصلاة والسلام بیا دا وایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دې ته ثنا ویل کېږي. دا د لمونځ کې چې دا کوم ضروري څیزونه دي د دې نومونه زده کول پکار دي. لکه قومه شوه، قومه څه ته ویل کېږي، قیام څه ته ویل کېږي، سجده څه ته ویل کېږي، جلسه څه ته ویل کېږي، رکوع، ثنا، سورة الفاتحه، دا نومونه زده کول پکار دي. دا د لمونځ ضروري اصطلاحات دي او دا بعضې وخت کې چې کوم دی علما دا بیانوي نو صرف د دې نومونه اخلي نو خلکو ته پته نه وي چې دا څه ته ویل کېږي. دا هر مسلمان دا ذمهواري جوړېږي چې دا خو کم څه کم زده کړي. هسې چې کوم دی نو هر شي نومونه چې کوم دی هغه مونږ له راځي او مونږ یې زده کوو. نو لمونځ چې کوم دی هغه اهم فریضه ده. په ورځ کې 15 پېرې مونږ ادا کوو نو د هغې مونږ ته پته نه لګي چې دا ثنا څه ته ویل کېږي، جلسه څه ته ویل کېږي، قیام څه ته ویل کېږي، قومه څه ته ویل کېږي. نو دا زده کول پکار دي. نو ثنا چې کوم دی دغې ته ویل کېږي سبحانک اللهم نه واخلې ولا اله غیرک پورې چې کوم سبق ویل کېږي نو دغې ته چې کوم دی ثنا ویل کېږي. ثنا معنی د الله تعریف. نو چونکې په دې ثنا کې د الله تعریف بیانېږي نو په دې وجه باندې دې ته ثنا ویل کېږي. نو نن چې کوم دی ثنا چې کومه ده نو صرف د دې ترجمه به بیان شي. د ثنا ترجمه بیا به چې کوم دی سورة الفاتحه ترجمه. ځکه چې ثنا هر مانځه کې مونږ وایو سورة الفاتحه وایو نو کم سے کم انسان ته دومره اندازه لګېدل پکار دی چې په مانځه کې زه الله تبارک وتعالی ته څه وایم. ځکه زمونږ چې کوم دی 80 کاله 80 کاله چې کوم دی زندګي تېره شي او د دنیا نه لاړ شو مونږ ته دا پته ونه لګي چې په ورځ کې 15 پېرې لمونځ کوو او د دې نه نه یو خبر چې مونږ الله تبارک وتعالی ته څه ووایو او څه ونه وایو. نو د هر ټکي ترجمه چې کوم دی نشو زده کولی لیکن کم سے کم دومره زمونږ په ذهن کې خو کېناستل پکار دی چې الله ته مونږ وایو څه، الله مخې ته ودرېږو نو مونږ څه وایو. نو د ټول نه مخکې چې کوم دی نو دا سبق خپل سم کړو سبحانک اللهم وبحمدک. هلته بعضې خلک وبحمدک وایي نو دا غلط دی. وبحمدک سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. نو دا سبق د ټول نه مخکې خپل سمول پکار دی. سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دغه ځای پورې سبق چې کوم دی دا ثنا ده. سبحانک اللهم د دې معنی ده چې ای الله ستا دپاره لا پاکي ده. سبحانک اللهم ای الله ستا ذات پاک دی. نو چې کله انسان مانځه ته ودرېږي او د تکبیر تحریمه ووایي د هغې نه وروسته چې کوم دی واوري سبحانک اللهم نو د دې نه مخکې اعوذ بالله بسم الله د دې ویلو ضرورت نشته دی. بس چې تکبیر تحریمه ته ووایي نیت ته بند کړه، لاسونه دې وتړل، ډایرکټ په سبحانک اللهم شروع کړئ. سبحانک اللهم ای الله ستا ذات پاک دی. اوس په دې ټکي کې چې کوم دی نو درس مونږ ته دا میلاوېږي چې مونږ دا خبره وکړه ای الله ستا ذات پاک دی. څنګه ستا ذات پاک دی نو د الله تبارک وتعالی ذات د هر قسم عیب نه پاک دی. که یو سړی الله تبارک وتعالی دپاره شریک جوړوي نو په دې معنی د هغه اورو کې چې هغه الله مخې ته ودرېږي هغه الله ته وایي چې یا الله ستا ذات پاک دی. نو د الله ذات چې کوم دی دا د هر قسمه شرک نه پاک دی. الله تبارک وتعالی سره څه قسم لا شریکان نشته دی. الله تبارک وتعالی د اولاد نه پاک دی. یو سړی الله دپاره له الواد ثابتوي نو هغه چې کوم دی د دې کلمې چې دا په مانځه کې دی وایي د دې خلاف کوي. نو که دا مسلماني او دی چې کوم دی نو اوس کوي الله مخې ته ودرېږي نو دا چې کوم دی نو دی بیا دروغ وایي په مانځه کې یو قسم ده چې الله ته وایي چې الله ستا ذات پاک دی او بیا الله دپاره الواد ثابتوي. یا دغه شانتې یو سړی د الله تبارک وتعالی دپاره له ښځه ثابتوي نو دا هم چې کوم دی د غلطه کوي. لکه یهودیانو به وایي وقالت اليهود عزیر ابن الله. یهودیانو به وایي عزیر علیه السلام د الله زوی دی. دغه شانتې فرشتې د هغې متعلق به وایي چې دا د الله لونه دي. نو الله تبارک وتعالی ذات د دې نه پاک دی. دغه شانتې د خوب نه د الله ذات پاک دی، الله له خوب نه راځي. دغه شانتې چې کوم دی د تکلیف نه الله ذات پاک دی، الله ته څه قسم د تکلیف نه رسي. دغه شانتې چې کوم دی خوراک څښاک نه د الله تبارک وتعالی ذات پاک دی.
نو سبحانك اللهم کې دا ټول خبرې راغلي چې الله تبارک وتعالى د نسب نوم پاک دی، الله پاک چې کوم دی د اولاد نوم پاک دی، الله د پاله حزم نشته دی، الله د خوراک سکاک نوم پاک دی، الله تبارک وتعالى د خوب نوم پاک دی، د هر قسم عیب نه چې د څومره عیبونه په انسانانو کې موجود دي د هغې نه الله پاک دی. انسان د خوراک محتاج دی، دا عیب په انسان کې موجود دی، الله کې نشته دی. الله پاک چې کوم دی د دې محتاج دی چې دی واده وکړي، نو دا صفت په الله کې نشته، الله د دې عیب نه پاک دی. دغه شانتې انسان د دې محتاج دی چې دی د الله تبارک وتعالى اولاد ورکړي، الله د دې نه چې کوم دی نو پاک دی، الله ته د دې ضرورت نشته. ځکه د دې ټولو څیزونو چې کوم سړی محتاج دی نو هغه چې کوم دی الله نشي کېدی، هغه خالق نشي کېدی. نو الله هغه ذات دی چې هغه د هر قسم عیب نه پاک دی. نو چې په مانځه کې الله ته دا ووایي چې الله تعالی هر قسم عیب نه پاک دی، نو پکار دا چې بیا د مانځه نه بهر چې کوم دی ستا دا عقیده چې د الله سره شریکان نه جوړوي، د الله نه علاوه د نورو مخلوقاتو نه چې کوم دی توقع نه ساتي، او د نورو خلقو نه چې کوم دی د نورو خلقو باندې بابسه نه ساتي سوای د الله تبارک وتعالى د ذات نه. د الله نه علاوه د نورو خلقو نه غواړي نه، لکه بعضې خلک چې کوم دی د قبرونو نه غواړي، بعضې د زیارتونو نه غواړي، بعضې چې کوم دی نو بزرګان د دنیا نه تللي د هغو قبرونو او د هغو زیارتونو نه چې کوم دی نو غوښتل کوي، نو دا چې کوم دی بلکل د دې خلاف دی. نو په دې کې درس دا ده چې الله د هر قسمه عیب نه پاک دی. وبحمدک، یا الله ته تعریف لایق دی، ټول تعریفونه یا الله ستا دپاره دي. نو په دنیا کې چې انسان څه کارونه کوي، که دی ښه نه ښه کارونه وکړي، نو اصل کې چې کوم دی یو انسان د بل انسان تعریف کوي، او اصل کې دا تعریف د الله تعریف دی. ځکه چې د یو انسان دا تعریف کو چې دا کار خو تا ډېر زیات ښایسته وکړو، نو دا تعریف چې تا د الله وکړو، نو په اصل کې دا تعریف د الله تعریف دی. ځکه چې دې انسان کې د دې کار صلاحیت الله پیدا کړ دی. یو انسان د الله تبارک وتعالى هغه علم ورکړ دی، نو هغه د علم ته تعریف کوي، نو دا تعریف اصل کې د الله تعریف دی. ځکه دله دا علم چې ورکړ دی نو دا الله ورکړ دی. علم دپاره عقل پکار دی، هغې دپاره دماغ پکار دی، نو دا الله ورکړ دی. یو انسان دنیاوي یو کار زده کوي، په کاروبار کې چې کوم دی نو هغه ډېر زیات مخې ته دی، یا یو تجارت کوي په هغې کې هغه ډېر زیات مخې ته دی. نو دا هر قسمه کار چې دی کوي، که په تجارت کې دته مهارت دی، یا بل یو کاروبار کې چې کوم دی دته مهارت حاصل دی، او یو سړی دته تعریف کوي چې دا سړی په دې کار کې چې کوم دی ډېر زیات ماهره دی، نو اصل کې دا تعریف د الله تعریف دی. ځکه دته په دې کار کې مهارت چې کوم دی د الله تبارک وتعالى ورکړي. نو هر چا تعریف چې ته په دنیا کې کوي، نو دا تعریف اصل کې د الله تعریف دی. لیکن انساناني نسبت چې کوم دی یو بل ته کوي، نو اصل تعریف چې کوم دی الله دی. نو د الله تبارک وتعالى د هر قسمه تعریف چې کوم دی لایق دی چې انسان د الله تبارک وتعالى تعریف وکړي. او دا خو د دنیا نظام چلول لپاره الله تبارک وتعالى په دنیا کې انسان له دا هنر ورکړ دی، مختلف قسم نه کارونه، چاله یو کار ورکړ دی هغه هغه کار راځي، چاله بل کار ورکړ دی هغه بل کار راځي. نو دا الله تبارک وتعالى د دنیا د نظام چلولو لپاره. نو بعضې کارونه داسې دي چې هغه الله پاک بیا په خپل اختیار کې کوي، هغې چې کوم دی چا لږ دغه اختیار نه دی ورکړی، لکه د اولاد پیدایش دی. نو د دې اختیار الله تبارک وتعالى سره دی. الله تبارک وتعالى د مور په ګېډه کې دننه چې کوم دی نو د انسان جوړی په څه طریقه باندې جوړی، په دې کې د انسان څه اختیار نشته دی. الله تبارک وتعالى د انسان مکمل جوړی، نامکمله جوړی، معذوره پیدا کوي، روغ پیدا کوي. نو د دې اختیار الله پاک انسان نه دی ورکړی. نو د بعضې کارونه داسې دي چې د هغې مکمل اختیارات هغه الله تبارک وتعالى سره دی، الله چا هم د هغې اختیار نه دی ورکړی. نو وبحمدک، ای الله ته د تعریف لایق دی. وتبارک اسمک، او یا الله ستا نوم برکتي دی. نو په دنیا کې د ټولو نه زیات برکتي نوم هغه د الله تبارک وتعالى دی. نو الله تبارک وتعالى نوم د هغې چې کوم دی ډېر لوی برکت دی. نو دې د وجې نه حدیث کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو اقطع وابتر. هر هغه ذیشان کار، هر هغه د برکت والا کار، او هر هغه ښه کار چې د هغې په شروع کې بسم الله ونه ویلی شي، فهو ابتع واقطر، هغه کار چې کوم دی هغه نامکمله دی. نو بسم الله د الله نوم دی، بسم الله کې ټول د الله نومونه دي. بسم الله دا د الله نوم دی، الله د الله نوم دی. الرحمن دا الله نوم دی صفتی، الرحیم دا د الله تبارک وتعالى نوم دی. نو بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله تبارک وتعالى درې نومونه راغلي، دوه صفتي نومونه دي، یو د الله ذاتي نوم دی. نو د الله تبارک وتعالى نوم چې کوم دی دا برکتي دی. نو د هر کار نه مخکې د الله نوم اخیستل پکار دی. او یا الله ستا شان چې کوم دی دا ډېر لوی دی. وتعالى ستا شان دا ډېر لوی دی، جدو کا او ته ډېر د بزرګۍ والی.
نو الله تبارک وتعالى د بزرګۍ والا دی، د الله شان چې کوم دی دا ډېر لوی دی. نو د الله تبارک وتعالى شان د ټولو نه اوچت دی او دا شان دی الله تبارک وتعالى د بزرګۍ لایق دی. اوس بزرګي چې کوم دی نو هر انسان د پاره هغه د هر انسان چې کوم دی هغه د پاره دا هغه مشر چې کوم دی دا هغه د پاره یو قسم نه د بزرګ حیثیت لري. لکه مثال په تور باندې الواد دی، نو الواد د پاره بلال چې کوم دی نو دا بزرګان دي. هر الواد د پاره نه کلونه دي کزامن دي، هغه د پاره مور او پلار چې کوم دی نو دا د بزرګانو حیثیت لري. پلار چې کوم دی ستاره پاله بزرګ دی، مور ستاره پاله بزرګ ده. کته خپل پلار ته وای دا زمانه پاله بزرګ دی نو بالکل صحیح خبره ده، دا ستاره پاله بزرګ دی. مور چې کوم دی ستاره پاله بزرګ ده، دا شانتي ستاره پاله بزرګ دی. دا شانتي چې کوم دی یو عالم دی ستاره پاله بزرګ دی، یو مشر دی ستاره پاله بزرګ دی. ځکه د دې ټول ادب او احترام چې کوم دی دا په انسان باندې لازم دی. نبی اسلام فرمای من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ليس منا. هغه سړی زما په امت کې نه دی چې په ماشومان باندې شفقت نه کوي او د مشرانو قدر نه کوي. نو چې چا کې د مشرانو قدر د ماشومان شفقت نه، ماشومان باندې شفقت د نبی اسلام نه ثابت دی چې بالکل کم ماشومانی. نبی اسلام حسن حسین رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام نوسی، نبی اسلام په جمعه کې په منبر باندې بیان کو. نبی اسلام یو نوسی چې کوم دی د بار نه رامنډ وکړه، نبی اسلام د منبر نه کوش ولاړ خپل غنوسه او چت کراس او په جولای کې ځان سره کېنو. نو دا نبی اسلام په ماشومان باندې شفقت او دغه شان دی. نبی اسلام یو ورځ سجده کوله، نبی اسلام دا نصیراله نبی اسلام په وګمانه او د نبی اسلام په شامانه خطر. نو نبی اسلام دوه په سجده چې کوم دی دا وګړه. نو دا په ماشومان باندې چې کوم دی شفقت دی. نو بالکل ماشومان چې کوم دی هغه باندې شفقت پکار دی او هغه باندې چې کوم دی ظلم زیاته نه پکار، هغه ولوم نه پکار. بلکې علما خو لیکي داسې ماشومان چې بالکل ماشومان دی لکه 4-5 کال پورې، بلکې علما لیکي چې 2 کال پورې چې کوم دی تقریبا 2 کال پورې 8 کال پورې ماشومان دا بالکل نه دی پکار. ځکه هغه بالکل ماشومان دی هغه په سمانی کوي. هغه نه رسته بیا چې کوم دی 2 کال رسته هغه بیا د منځ ترغیب ورکوه. لسو کال تور سي موږ نه کوي نو بیا د سزا ورکوه. دا هغه رسته بیا ووا. نو ماشومان چې کوم دی په هغه باندې شفقت پکار دی. نو هر انسان د پاره چې کوم دی نو الله تبارک وتعالى د طرفنا دا چې کوم دی بزرګان دي دا مشران دا هغه د پاره، لیکن د ټول نبی بزرګ هغه الله تبارک وتعالى ذات دی. نو په دې کې درس دار چې دا ټول ستاسو په بزرګان دي د دوه خبره به معنی، خو په دوه کې د ټول نبی بزرګ ستاسو په الله تبارک وتعالى دی. نو کله چې په یو ځای کې د شریعت خبره راشي یو طرف ته د دوه خبره رانه او د دوه خبره چې کوم دا د شریعت خلاف ده، نو بیا چې کوم د دې بزرګانو خبره او بیا پرې دی. ځکه دوه ستاسو په بزرګان دي، پلاس ستاسو په بزرګ دی، مور دې بزرګ ده، مشران ستاسو په بزرګان دي. لیکن یو طرف ته د دوه خبره، یو طرف ته د الله خبره. اوس د دوه خبره چې کوم دی دا د الله د خبره خلاف ده، نو بیا به د دوه خبره نه مني، بیا به د الله خبره مني. او کوم ځای چې کوم دی خبره د الله او د الله د دین خلاف نه او دوه ته یو خبره کوي، نو بیا به چې کوم دی د دوه خبره مني هغه به کته نه ورځي. نو په دې کې درس دار چې ټول نبی الله دی. نو چې کوم ځای د الله خبره راشي نو د الله خبره د ټول نه مخکې ده. دا غي نورستو چې کوم دی بیا مور او پلار او دا شانتستان یعنی کو او دا شانتستان ترونه. ځکه د تر متعلق نبی رسول الله صلی الله فرمای سن ور رجل د سړی تر چې کوم دی دا د هغه پاله چې کوم دی نو د پلار په درجه کې دی. نو تر چې کوم دی دا پلار په درجه کې شو او دا شانت تر چې کوم دی دا د مور په درجه کې شو. نو د دوی چې کوم دی حقوق دي دا د خپل پکار دي. بعض خلک چې کوم دی د کلونو په حساب خپل ترونو سره خبرې نه کوي. نو تر سره خبرې نه کول دا سره لکه چې خپل مور او پلار سره خبرې باندې دا شانت تر سره خبرې باندې دا سره لکه چې خپل مور سره خبرې باندې. نو د مور د تر درجه چې کوم دی نو دا د مور درجه او د تر درجه چې کوم دی نو دا د پلار درجه ده. نو د دې وجه د تر احترام پکار دی، د تر احترام چې کوم دی پکار دی. نو د دوی چې کوم دی حقوق دي ځان ځانګړي د خپل پکار دي. ولا اله غیره او د الله تبارک وتعالى اخر کې چې کوم دی دا فرمای ولا اله غیره، یا الله ستانه علاوه څوک د عبادت لایق نشته، یا الله د عبادت لایق دی. نو په دې کې درس تا مې راوشو چې موږ الله تبارک وتعالى ته دا خبر وکړه چې الله د عبادت لایق دی. نو د الله نه علاوه بیا د بل چا عبادت نه لري پکار. سجده صرف الله تبارک وتعالى ته کوي، د الله نه علاوه چا ته سجده جایز نه ده. اوس که قبرونو ته کوي، باباګانو ته سجده کوي، بل چا ته سجده کوي، هغه ستاسو په اړه جایز نه ده. الله دې په دې باندې عمل وکړي.